بسم الله الرحمن الرحیم علم الصیغہ اردو کا آج سبق نمبر 26 حضرت مصنف رحمۃ اللہ علیہ اسم ضرب کی بات کر رہے تھے. آگے پھر مصادر کی بات چل رہی تھی. مصادر کے متعلق جو اوزان کل بیان کی تھی نا، یہاں تک ہم نے پڑھے تھے قیلولتن. آگے ہیں فیعلولتن، ہم فعالتن، ہم فعال، نحو کینونتن، شہادتن، ہم کمال، ہم فعالیہ ازین اوزان بدان، پس کراہیہ شد موضوع آن، عین و اول درہما مفتوح خوا، عین رابع گشت مستثنا ازاں، مفعلتن مفعل فاعل فعلوتست، محمدتن مرج خنق جبروتست. خاوسو تا گورے فیعلولتن د مسرے وزن بل دو سرا هم یعنی ورسرا، فعالتن هم فعال، فعال ولا وزن ورسرا دا. فیعلولتن کی مثال نحو کینونتن، فیعلولتن کینونتن. فعالتن کی مثال شہادتن، فعال کی مثال کمال. آگے کا لفظ ہے ہم فعالیہ، فعالیہ کا وزن ہے پس کراہیہ، کراہیہ سیدہ. ہم فعالیہ دا فعالیہ والا وزن صدا ازین اوزان بدان، دون دی اوزانوں کی واگانا. ازین اوزان بدان یعنی انہی اوزان سے تم شمار کرو، جان لو. پس کراہیہ شد موضوع آن، دا کراہیہ لپس صدا دا دی فعالیہ دا پارا موزون وگرزد برابر. خاوز تیس عین اول درہما مفتوح خوا، دا اول ولا عین صدا کانا دا پٹولو کی مفتوح ہے. زن زی کی رغلی سا عین اول، زن کی رغلی سا عین و اول و واور کشتو دا نو دا اولا کی شوا که دا عین مفتوح ہے خاکنا ٹک شوا نوال حرف مفتوح تا سر دا پاولولتن وزرون مستثنا دا زنیز دو مفتوح ندا. عین رابع گشت مستثنا ازان خدا سلورام ورکی صدا ایدی ولا وزن دی اغون شد مستثنا دا مخی وزنون نسی دا آکی زبر نشتو دا. مختد تیس مفعیلتن مفعل فاعل فعلوتست، بل تک مسر دا مفعیلتن مثال اس کی بن رہی ہے محمدتن. محمدتن کیا ہے؟ اس کی مثال ہے. بل تک دا مسر مفعل اس کی مثال مرجع، اور لفظ فاعل فاعل کی مثال خانق. بل مثال دا مسر فعلوتست، فعلو دا پارا مثال شدہ جبروا، جبروتست. صحیح دا جبروا. ہم فعیلا، ہم فعیل فاعلا، چون قطیعا ہم ومیزوا کاذبا. صحیح دا ہم فعیلا. یو لفظ مستر دا فعیلا دی اغول مثال مستر جوڑ شو دا قطیعا. وسرا بل لفظ دا فعیل دی ولا وزن دا ومید، ومید. بل لفظ دا مستر فاعلا دی اغول مثال دا کاذبا. این ہما با فتح اول کسر عین، عین رابع ساکن است ای نور عین. این ہما دا ټول سدی د سورو وزنونو تویلو کنا و مصدرونه پس تیر شو محمدتون شروع کیږي کنا. دا ټول شروع دی ولا اول تک مفتوح تا او عین کلمه مکسوره ده. صحیح شو وګوره کنا مفعیلتن مفعل فاعل فعلو. صحیح ده. بیا ورکی دا فعیلا فعیل فاعل وشو که نشو دا وزنون سدی. این همه با فتح اول برکی مفتوحی کسر عین، عین کسرا دا عین رابع ساکن اس خدا سلورام تک ورکی صدا دا فعلو ودل دو دیکی عین لک ساکن دا ای نور عین ای دسترگو رنئی ای دسترگو ستورا. نور عین کا کیا معنی؟ آنکو کا تارا دسترگو تورا. سیدا خامخت تک دا مفعولتن مفعول ہم مفعولتست، مملکتن مکذوب ہم مکذوبتست، ہم فعول ہم فعول ہم فعول، چون قبول و ہم مہوبہ ہم دخول. بل تک دا مسر مفعولتن وزن دا شبه دی ولا مثال دا مملکتن. بل لفظ دا مسر مفعول، یہ مفعول مثال مسر دا مکذوب. بل تک دا مسر مفعولتن، یہ دی مثال دا مکذوبتن.
بل سره دا هم فاعول. فاعول مثال دا قبول، او دی فعولتون مثال دا محوبه، او دی فعول مثال دا دخول. دا څه شولو؟ تو سره نور مصدرونه شولو. خاود دي دوب څنګه این هما بفتح اول ضم عین خامس و سادس بدان با ضمتين. این هما د کوم د نور وزنونه مسویل سه عین باندې پیشونه رسی کنه دا ورستا دوی صدا ته څنګه این هما بفتح اول اوله کې فتحه یا لك فاعول لکنه مفعله مفعول د مفعوله د دو فتحه خو ضم عین عین باندې پیش یا سیدا ضم عین سمانه ده په دغه شپږو مثالونو کې اول ټکه مفتوح ته عین کلمه مضموم ده، خو صرف خامس و سادس د پنځم ته شپږم مثال څه ده؟ دي کې بدان به ضمتین، دي کې دواړو ځایو کې ضمه ده، اول ټکه عین کلمه صحیح ده، دواړه په ضمیر لکه ته څه موهوبتون فعولتون دخولن موهوبن.